أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرة مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات توحیدو، دیمه کې اثبات رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیمه کې جهاد فی سبیل الله تعالی. د جهاد لپاره اول د خلکو منظم کولو اجتماعیتو سنچی بدور بازیا کې او حجت الله البالغه کې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړي. اول د خلکو اجتماعیت او یوواله داغه بعد بیا بادشاہ او دای احکامو. اول د خلکو اجتماعیت داغه د پاره د مجاهد تربیت او داری اصول، د ملک اصلاح داغه د پاره سرور قوانین، د کور اصلاح داغه د پاره اتلس احکام نوې ذکر کړل. دیر پاره چې اول اجتماعیت راشي، اتفاق اتحاد راشي، نو کله چې قوم یو شي او د قوم اتفاق او اتحاد راشي، نو بیا غیر یو صحیح لیډر، صحیح بادشاہ، صحیح امیر هغه پکاري. او بیا چې هغه قوم او بادشاہ خپله کې متفقي او یوي، نو هغوی بیا جهاد کوي، د نورو ملکونو سره مقابله کوي. چې کله دا احکام ذکر کړل، اوس هغه دویم منزل شروع کړ چې هغه د بادشاہ او د رعیت اتفاق دی. بنی اسرائیلو کې یو قوم و چې هغوی خپل پیغمبر ته وویل موږ له یو بادشاہ جوړ کا چې موږ جنګ وکړو د الله په لاره کې. نو هغه ورته ویل څنګه چې بادشاہ درله جوړ کړم او بیا تاسو دغسې بادشاہ والا جوړ کړ. او چې کله هغه ورته امیر والا جوړ کړ، خو چې هغه ورته حکم کو، نو بیا هغې منه نه. چا چې ومنه نو هغه کامیاب شو، او چا چې د هغه خبره نه منله، هیلې او بانې کولې، نو هغه پاتې شو. بیا امیر حکم وکړ، نو هغې کې بیا دا نشته چې ته پکې چینجي لټو، یره دا داسې او یره دا داسې نه ده پکار، داسې پکار ده. اوبه څښل جایز دي او روا دي. او سره د هغې نه امیر ورته ویل مخکې یو واله را روانه ده، د هغې نه به اوبه نه څښئ، هم که یو لپس کوي خیر دی. نو هغې دا نه وه چې ورته ویلې وې چې اوبه خو جایز دي او الله اجازت کړی، ته موږ منې کې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. نه چا چې ونس کلی، نو هغوی جهاد وکړه، هغوی کامیاب شو. او چا چې بانې وکړتې اوبه یې وڅښلې، نو هغوی پاتې شو.
نو مطلب دا چې بیا امیر درله جوړ که نو بیا به د هغه حکم منه. الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم، ته نه ګورې هغه کسانو ته چې ووتل له کورونو نه، څه داسې وو چې هغوی وتښتېدل، وبا راغلې وه نو یاره مړه به شو نو تښتېدل. مسله دا ده چې یو ځای کې وبا راله نو بیا به تښتې نه، او چې کوم ځای کې وبا ده نو هغې ته به ځې نه. لکه اوس دا کرونا چې راغلې وه نو پابندۍ لګېدلې وې په ایرپورټونو باندې، نو دا څه ناروا نه وو، ځکه چې کوم ځای کې وبا راغله د هغې نه به ځې نه، او کوم ځای کې وبا دا نو هلته به ځې نه. د دې وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځای ته روان و، چا ورته ویل هلته وبا راغلې ده، نو هغه واپس شو. نو بل صحابي ورته وایي اتفر من قدر الله، ته د خدای تقدیر نه تښتې؟ نو هغه ورته وایي ذلک من قدر الله، دا د خدای تقدیر نه دی چې دې ځای نه واپس شو او د وبا ځای ته نه ځو. د وبا ځای ته به ځې نه، او چې ته کوم ځای کې هلته وبا راغله نو هغې نه به بیا ته نه ځې، ته به نه تښتې. ولې؟ ځکه که ته ځې نو ځان سره هغه جراثیم وړې او هلته هم دا وبا ځي. الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم، ته نه ګورې هغه کسانو ته چې ووتل د کورونو نه، وهم الوفون، او دوی په زرګونو باندې وو، حذر الموت، یره د مرګ نه. فقال لهم الله موتون، وی دوی ته الله مړه شئ، ثم احیاهم، نو بیا ژوندي کړه دوی لره. ان الله لذو فضل على الناس، یقینا الله خاوند فضل په خلقو باندې. نو د دې مخې سره څه مناسبت شه چې الله خاوند فضل په خلقو، هغه مړه کړه بیا ژوندي کړه، دا الله فضل دی. مطلب دا مرګ الله د مخلوق لاس کې نه دی اچولی، دا هم د الله فضل دی. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه وباسي. وقاتلوا فی سبیل الله، اوس مضمون ثالث دعوه ده القتال فی سبیل الله تعالی. وقاتلوا فی سبیل الله، جنگ کوئ په لاره د الله کې. واعلموا ان الله سمیع علیم، او پوه شئ یقینا الله دې اورېدونکی او پوه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اوس کله جهاد کې د هغې دپاره د مال ضرورت دی، نو مال به هم د الله په دین باندې لګې. څوک دی هغه کس چې ورکول به وکړي الله ته ورکول ښایسته، ویضاعف له اضعافا کثیرا، نو دوچن بگی دی لرا د ده دپاره په دوچنده ډېره باندې. څه مطلب چا چې مال ولګو الله یې وله ډېروي. مال په لګولو نه ختمېږي، مال په ضایع کولو ختمېږي. چې ضایع کې په ډمو یې لګې، په مجلسونو یې لګې، په اجراګانو یې لګې، په فضولیاتو یې لګې، نو مال ختمېږي. او چې مال په دین باندې لګې، په صحیح ځای لګې، اخلاصېږي نه، هغه ډېرېږي. په مېلمه یې لګې، په کور یې لګې، په بچو یې لګې. والله یقبض ویبسط، الله تنګي راولي او فراخي راولي. څه مطلب؟ الله مال کمی او زیاتوي. وإلیه ترجعون، او دی الله ته واپس کې شئ. اوس د بني اسرائیلو هغه واقعې ته اشاره کوي. الم تر إلی الملأ من بني اسرائیل، آیا ته نه ګورې هغه مالدارو ته د بني اسرائیلو نه، من بعد موسی، پس د موسی علیه السلام نه. یا د حضرت یوشع زمانه وه، یا بله وه، یا بله وه. دیگه بني اسرائیلو کې ډېر انبیا راغلي دي، خصوصا د حضرت اسحاق علیه السلام اولاد کې
بیا ډېر انبیا راغلي د ابراهیم علیه السلام دو زامنو حضرت اسحاق علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام او بیا داسې راتلل پای کې ایوب زکریا یوشع دا انبیا راغلي دي د اسماعیل علیه السلام اولاد کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل تنقرئ مالدار تاد بني إسرائيل من بعد موسى قصد موسى عليه السلام إذ قالوا للنبي كلا شويدي پیغمبر تا لهم جيدي دپارو ابعث لنا ملكا جوڑ دمونگ لرا بادشاہ ملک بادشاہ پختانوں و ملک سے کوئی نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ منگا بلا رضا اللہ کی قالا نوی ورد پیغمبر حل عصیتم من کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو حل عصیتم آیا تاسطوان لرئی ان کتب علیکم القتال مقرر شب تاسو باندی جنگ نتوان لرئی اللہ تقاتلو چی جنگ باو نکئیو دا طاقتم بیاسے چی جنگ با نکوئی کہ جنگ در باندی اللہ فرس کر قالوا نريد ما لنا الله نقاتل في سبيل الله سيدي من لراج من بجنگ نکو بلا رضا اللہ کی یعنی ولی با منگا جنگ نکو دمو قاسم دیتا خسرا دکورو نیستیو زامن رالا وجلی دی دمو قاسم دیتا تاو دے چونکہ دا دی جنگ اگر دیو جناو نو اللہ دی لمال غنیمت روانکو د دې امت جنگ د الله رضا له د کلمت الحق د اعلان لپاره نو دوی د الله مال غنیمت رواک وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا او تاگی سراو کلشیو منگا د کورونو د منگا زامنو د منگا فلما كتب عليهم القتال نو کلاچ مقرر کشپ دی باندې جنگ تولوا إلا قليلا منهم نو عوردل دی مگر لگد دینا وعوردل یعنی سمت لوگا حکمی ونمان جنگی ونکو واللہ علیم بالظالمین اللہ دبوا بظالمان باندی وقال لهم نبيهم ويديتا نبي دی ان اللہ قد بعثا لكم طالوت ملکا یقینا اللہ جوڑ کرے ساسو پارا طالوت بادشاہ قالوا نوی دی انا یکونو لو الملک علینا سن بدل بادشاہی شب من باندی ونحن اقو بالملک من امون گڑی اللہ گیبو بادشاہت باندی ددنا ولم یوتا ساعتا من المال او ندور گشوی دیگر توان دمال گورا اولوی من لے بادشاہ جوڑ کا امیر جوڑ کا جنگ پارا چه جوڑے کنو بیاوی منگ لائکیو دے دو دے لائک نلے ذکر دا یعقوب علیہ السلام دو بیبیانی لیا و راحیل او داری وی سریو وین سوا ماما والا ورکڑوی لبانا نو اگر وینزو بچو کې دا طالوت راغلے ہو نوی دیر دا منگنا کم دے دیر وینزو پا اولاد کے منگ دے بھون بادشاہی کئی یو منگا لائی کیو دا بادشاہ آئے دویم دا سرمال نشتے چه منگ لرا کی اوسو ما یرا منگ لخپل بورد پکار دے خپل بورد پکار دے چگے دیوالی جگالا بورد جوڑ شا نو بیا به یراوی گاسه ندی سره الحاق کو او دا بل نو موضوع دی کوم دا نه شو نو بیا مدرسې نه ملحق کولی نو بیا موږ ته لکه کور دی کوم فائدہ را خپل کور کې بستر ځان لې پردي کې ځان لې نی منلا نو اوس اریان دي چې اوس کو امنګ او ته وایو
کوي نو أن له يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. سو پنجاب کې نو موږ سره سلا نه ده کړې، موږ سره مشورو سلاګانو په موږ لړه چولې نو نه څه کوله او نه موږ کار ته پرېښودو. چې موږ کار شروع کړ نو هغه صاحب سلاسا نو بیا کار اپې بیا ښه نه لګېده. نو دا یې نه وي چې یاره موږ نه ونه شو او ده وکړه دا کار نو ډېره ښه وشوه او موږ یې ملګرتیا وکړو ورسره نه مخالفت یې شروع کړه. نو موږ وې زه خیر دی وبکتې شي دا پته به ولګي تاسو په سم سړي نه وئ بېخ شوي. نو بیا نتیجه دا راوه ځان له ناست یو شاګرۍ قالوا أنا هل يكون له الملك علينا وی دای سرنګ بشي دلاره بادشاہي به مونږ باندې ونحن أحق بالملك منه او مونږ ډېر لایق یو په بادشاهت باندې د دنا ولم یؤت سعة من المال او نه ورکړل شوی دلاره توان د مال. قال إن الله اصطفاه نو یې ورته پیغمبر یقینا الله چون کړی دلاره علیکم په تاسو باندې تاسو نه الله دې چون کړو د مشرت دپاره وزاده بسطة فی العلم والجسم او زیاد کړی دلاره توان په علم او په جسم کې. علم ولا الله ورکړی پویا جسم همتی هم دې ستاسو په شان دې نه دی. والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکی سلطنت دنیا چاله چې خوښه شي. والله واسع علیم او الله دې فراخ علم والا. وقال لهم نبيهم ایدی د پیغمبر دی ان آیت ملکه یقینا نخا د بادشاہت ده هغه تعالی یاتیکم التابوت شراب شي تاسو صندوق فيه سکینة من ربکم فدې کې با اطمینان وي د طرفه د رب ستاسو نه وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون او باقی مانده بی د هغه نه چې پرېښودی موسی والا او هارون والا و. تحمله الملائکه اوچت کړی به یې دې صندوق له ملائکو او د ده کور کې به یې کښېږدي. دا صندوق کې څه وویل نو فيه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. نو څوک راغلل نو هغوی وایي په دې کې د موسی علیه السلام پڼې وې او پټکې و. نو پڼې او پټکې خو سکینه نه ده، سکینه خو د الله کتاب دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. بل بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. نو آل موسی شو خو آل هارون خو بیا نه شو ځکه پڼې او پټکې د موسی علیه السلام نو د هارون علیه السلام خو نه وه. دا اسی کیسې جوړوي ویښته به راوالي دا د پیغمبر موی شریف دی ویښته دی. حدیث د پیغمبر بغیر د قوي سند نه نه منظورېږي. نو دا ویښته پکې د کوم راغلی او واسکټ په یو زړه شوغې چېرته کتلې ده دا د پیغمبر شوغه ده. هلکه دې څه ثبوت دی؟ د هسې د ځان نه جوړونې کوي پیسو له یو لاره جوړه کړي. دا توراتو چې عمالقه د دوی نه وړو او دوی د خپل شرم پټولو لپاره بیا اسرائیلیات جوړ کړل چې دا پڼې پټکې ودا نه. دا توراتو دوی نه وړو ملائکو ته بیا راړه. وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون باقی مان د به د هغه نه چې پرېښودی موسی والا او هارون والا و. تحمله الملائکه اوچت کړی به یې دې لره ملائکو او د ده کور کې به ږدي. ان فی ذلک لآیة لکم یقینا دې کې نښه ده ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. بل سبق نه وایم.